چې دی نو خیر الله کریم څه کې کړی او امت په کم طرف ته روانېږي خیر طریقې سره او د هلاکت نه تباهۍ نه مصیبتونو پریشانونو به څنګه بچ کېږي. نو دې لپاره بهترین څیز چې دی هغه استغفار دی. دا ډېر بهترین څیز دی چې کوم انسان په خپل ژوند کې استغفار راولي د انسان ژوند کې به مال حال کې به رزق کې به اولاد کې برکت الله شي او دا مسلم حقیقت دی. همداسې ده د امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه باره کې راځي یو کله په لاره باندې روان و جومات ته ووتل یا په لاره مسافر روان و بعض علما کرام امام احمد بن حنبل یادي څوک امام مالک رحمت الله علیه یادي په هر حال زیاتره علما کرام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یادي. نو جومات ته ورنږدې شو مونځ یې کو بیا وی چې جومات کې چې کم کس نو د جومات چې کم خادم هغه ته ویل دلته زه لږه ډډه شوم ما لږ لږه ډډه شوم دې ځای کې هغه ورته ویل نه مونږ جومات بنده و دلته جومات کې مونږ ورسره پرېږدو نو به دا جومات چې ده مونږ چوټي کوو. هغه ډېر اصرار وکړو خادم انکار وکړو او نه یې پرېښوستو. په هر حال هغې په دیګو باندې او په راښکلو باندې جومات نه څه کړ وویست. دې چې کله جومات نه وتو په لاره باندې دی ولاړ دی یو کس تېرېږي او هغه ننبیو دا روټو والا دا ورته راځه ما سره لاړ شه ما سره به لاړ شه ورته به ارام وکړي بس ما سره به شپه تېره کړي ورځ به تېره کړي بس دا ورته ډېره خبره ځان سره بوتو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې کله زه لاړم د سره زه کور ته لاړم نو دی ناست کور کې کار کوي د کور کار هم کوي او چې دی نو دی دا شونډې م خوځوي. ما دې تپوس وکړ چې هلکه ته دا شونډې خوځوې نو دا ته څه ویې وایي ما ته یې ویل چې جي زه استغفار ویم استغفار. وایي ما ورته ویل چې ته استغفار وایې نو په استغفار سره الله کریم ستاسو مرادونه برابر کړي یا ستا کار شوي دي کړي شي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي وایي ما ته یې ویل چې زما هر یو کار الله کریم نه پورې کړی داسې یو کار نشته چې الله کریم نه دی کړی هر یو کار شوی دی خو زما یو مقصد دی یو زړه کې یو خبر راځي او هغه اوسه پورې نه ده شوی نو غواړم چې دا کار وشي. هغه څه خبره ده وایي زه یم چې زما دا خلک دلته د یو عالم ذکر کوي د هغه نوم احمد بن حنبل دی زه ویم چې زما ملاقات کاش هغه سره وشي ډېر لوی عالم دی نو څونه خوند به وکړي. هغه ورته وویل وایي هغه امام احمد بن حنبل چې خلک یادوي وایي هغه زه یم هغه زه یم. نو بیا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي دا ستا ته چې دا کوم استغفار وایي دا دی کې کمال دی. وایي زه ته جومات ته ورغلم خو جومات کې کس کار کوو خادم و صفایي کوله هغه زه پرې نه وستم په دې خو جومات ته راویستم. وایي دا زه نه یم ویستې دا زه ستا استغفار خپل ځان طرف ته راښکلم چې کوم انسان استغفار وي قرآن کریم کې د الله کریم وعده ده فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. وایي تاسو استغفار ډېر ډېر وایئ الله کریم به تاسو باندې بهترین باران کې باران ضرورتي دا چا اولاد دي اولاد به ورله ورکړي مال دولت به درله درکړي او چې څومره مرادونه مشکلات پریشانۍ د امت دي او د امت ښایسته طریقې سره استغفار ووي الله کریم ټولې پریشانۍ لرې کوي. امت غافل دی. استغفار الفاظ دي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دام سي دي استغفر الله واتوب الیه دام سي دي استغفر الله دام سي دي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت دي تصيب الاستغفار ودام سي دي او استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا ټول استغفار دي. کم از کم مقدار هر انسان لپاره یومیه چې دی کم از کم 1200 مرتبه استغفار پابندۍ سره وي 1200 مرتبه چې دی نه کموي زیات چې څومره وي خو کم از کم چې دی یومیه 1200 مرتبه د ورځې استغفار څه کوي پابندۍ سره برابري انشاءالله ژوند کې برکتي مال کې برکتي روزګار کې برکتي زندگی کې برکت کور پریشانۍ بنوي تکالیف بنوي د ټول لړ به الله سمي. او جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم فرمای
ويتوب لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وإذا هغه انسان د پر د خوشحالۍ ځای دی چې د کوم انسان په عملنامه کې د قیامت په ورځ باندې څه ډېر زیاتو استغفار دې وجې نه استغفار ډېر ویل پکار دي کثرت سره ویل پکار دي د ټول ژوند لارې به تا ته استغفار سموي علما وایي سل المجرب ولا تسأل الحکیم تجربه ناک نه تپوس کول چا پسې مه کوه دا مسلم حقیقت دی خو نن امت استغفار پرېښی دی استغفار پېژني نه د استغفار یو ورځ دې مې ووایي بس بیا پرېږدي پرېښوستو باندې کار نه کړي دا پابندۍ سره دی ستا ژوند کې به برکت څنګه راځي ستا مشکلات پریشانۍ به څنګه ختمېږي په دې طریقه باندې چې کله انسان یومیه 1200 مرتبه پابندۍ سره استغفار وایي د ټول دین به الله سموي شرطیاً د ترتیب به الله برابروي الله کریم دې موږ ټول د استغفار پابند جوړ کړي الله کریم دې موږ ته دا خبره په ذهن کې سوچ سمجھ کې تصور کې راواچي چې موږ د استغفار څه شو چې موږ د استغفار څه شو پابند شو او موږ استغفار پابندۍ سره وایو قرآن کریم کې الله کریم فرمایي وبالمستغفرین والمستغفرین بالاسحار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار د متقین صفاتو کې الله ذکر کوي وایي دې پښمنۍ په وخت کې استغفار وي صحابه کرامو به خاص کر عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راځي خپل غلام به کې نور نافع ورته به تبارو ور څنګه چل دی پښمنۍ ټیم کې چې رڼا بشو پښمنۍ بشو او صبح صادق په شروع شو بیا عمر رضی الله عنه پابندۍ سره استغفار دغې نه وروسته نو بعض علما کرام 70 مرتبه وي څوک سل پیرې یادوي جناب نبی کریم محمد عربي په خپله باندې استغفار سل پیر روزانه وي سل پیرې په خپله باندې استغفار وي نه صحابه کرامو ټولو نه منقول دي هغوی استغفار پابندۍ سره وي او خاص کر د پښپني په وخت کې د دې ښایسته ترتیب دغه انسان چې د تهجد وکړي تهجد نه وروسته اخره کې بیا د سحر اسحار په وخت کې بیا د پابندۍ سره څه وي استغفار وي ښایسته صفت الله د ټولو کې راولي انشاءالله تاسو هم کوشش کوئ چې استغفار کې هیوي وایي یومیه پابندۍ سره 1200 مرتبه کم از کم دا تاسو خامخا وایي لیکن هغه مه کوئ بلا نه هغه تاسو وایي انشاءالله ژوند کې برکت ستاسو ستاسو ټولې مسالې پریشانۍ به الله ختموي که د کاروباري که ذهني ټینشني ډپریشني که کورنۍ ګرایو ناچاقي مسایلې چې کوم کور کې پابندۍ سره دا ویلی کېږي یقینا په دې قرآن کریم وعده ده چې الله کریم قوم خلک د هلاکت نه تباهۍ نه ساتي قرآن کریم کې الله فرمایي وایي وما کان الله معذبهم الله کریم یو قوم له عذاب نه ورکړي چې یو قوم استغفار وایي چېرې ورته الله څه نه وایي نو الله کریم موږ ټول د استغفار پابند جوړ کړي الله دې موږ ټول مستغفرین کړي او څنګه چې الله او د الله پیغمبر وایي او الله کریم زموږ ټولو ژوند کې دا خبر راولي موږ ته الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي کوشش انشاءالله کوي چې که خیر موږ ټول څه کړو موږ ټول څه شو د استغفار پابند جوړ شو سیده انشاءالله هم دغې هیلې الله دې موږ ټول مستغفرین کړي سره د قبولیت نه سره د الله د رضا نه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه څومره ملګري ناست دي الله دې له ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي الله زندګي دراز فراخه کړي الله دې له دواړه جهانه هسته کړي د دې مشکلات پریشانۍ الله حل کړي څومره اورېدونکي موږ سره دلته دي یا بهر څومره چې دا کسان زموږ د درس اوري دا ویډیو ګوري دا سبق اوري الله څومره مسلمانان دنیا کې څومره چې اوري الله ټول دواړه جهانه هسته کړي زندگی دراز فراخه کې خاص کر مسافرونه مسلمانان بهر ملکونو کې دي هغوی الله ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي د هغوی روزګار یې الله ښایسته روزګار ورله ورکړي او که روزګار یې الله برکت ورله پکې واچي څومره مسافرونه بهر دي خدایه هغوی له ښایسته روزګارونه ورکړي روزګارونو کې الله برکت واچي نوجوانۍ کې الله برکت واچي ډکې منګولې الله خپلو بچو ته خپل مور و پلار ته خیر خوشحالۍ سره الله راوسته کړي دلته څومره حاضرین دي الله دواړه جهانه هسته کړي زموږ الله زموږ ټولو نه الله راضي شي زموږ ټولو حال باندې الله رحم وکړي دې دنیا کې یوه وبا خوره ده د ځناورو سارو مطابق الله دغه بیماري لرې کړي الله دغه درانه لرې کړي خدای ستا طرف نه دي ټول عالم باندې الله رحم وکړي زموږ نه راضي شي زموږ د ټوله خیره خاتمه په ایمان کې اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولوالدي والاستاذية وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر والحشر والميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين صلى الله